نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم. دا سورہ ہود دے او اتم رکوع شروع کیگی. پدی رکوع کی اللہ سبحانہ وتعالی د پیغمبرانو د سلسلونا شروع فرمایلی دا او پاہی کی اس د شعیب علیہ السلام او دا اغا د قوم ذکر پدی رکوع کی شوی دے. نو الله پاک فرمایي ویلا مدین اخاهم شعیبا او مدین والو تمونگا دا غیرور شعیب علیہ السلام اولیگلو. ضرور دغه ورته ذکر کړی دی چې دا دا غی د ټبرنا دا غی د قوم نو د بار د قوم د سړی خبره سوکنا وړي و ځکه چې د هغه ورته داسې بار اوپر غونته ښکاری. نو هر قوم ته چې الله سو پر علیګلی نو په هغه قوم کې را لګلی چې هغه پاغي کې لوي شي وي او بیا سو وخت تیر کړی وي او بیا پیغمبرانو له الله سبحانه وتعالى ډېر کلی خصوصیات ورکړي، ښه اخلاق، رښتونی، امانتګر. دا د هر پیغمبر خصوصیت دی او په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کې دا خصوصیات بدرجه ډیر زیاتو او هغه هم دغه شانتی په دې کې تیر کړو او دا واقعا امت محمدیه صلی الله علیه و وسلم ته دا ټول واقعات بیانېږي. اوس شعیب علیه السلام په واقع کې الله پاک فرمایي چې مدین والا دا یو خارو او هغه ته موږ د هغه رور چې کوم دی نو شعیب علیه السلام اولیګلو. نړومبه دعوت هغه سوچلو نړومبه دعوت دا ورته فرمایي قال نو شعیب علیہ السلام ورته یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم تاسو عبادت کوئ صرف د یو الله وما لكم من اله غیره نشته تاسو د پاره بل څوک الہ یعنی خدای دا هغه نه ما سوا بل څوک صرف یو هغه الله دی. هغه سره څوک شریک مو جوړوي. کوم پیغمبر چې راغلی د ټول نړومبه هغه دا وحدانیت د الله سبحانه وتعالی دغه او د شرک رد فرمایله ده. دیمه بیماری په هر قوم کې به یو بیماری مو څنګه چې د نور قومونو په باره کې الله سبحانه وتعالی او فرمایل چې هغه کې مطلب د لوط علیه السلام کې لواتت او یادا سي نور قومونو کې شرک سره هغه کې یو خاص بیماری به مو چې د هغه طرف ته هغه پیغمبر اشاره کوله. نو پدې کې د ناب تول کې د کمی یو دغه بیماری وا او تجارت والا خلقو یعنی تجارت به کولو او دای بلکه مطلب طول کې به فرق ساتلو اغشتلو کې به زیات د خلکو نه اغشتو او ورکول کې به کم ورکول. نو دویمه خبر ورته دا کوي ولا تنقصوا المکیال او مکوي تاسو پتله کې کمې والمیزان او پتول کې پناب تول کې کمې مکوي. ناب تول مطلب دا دی چې یو خوي
په تله باندې یو شی تللی شي یو په پلی وغیره باندې لکه اوبه شوي یا پیش شو دغه شانتي څیزونه چې کوم تیل وغیره شو نو دا په پلو باندې ناب کېږي او کوم چې ټوس څیزونه دي نو دا تللی شي نو په دې دواړو کې کمې مه کوئ انی اراکم او زه وینم تاسو لرا بخیر ډیر زیات په خوشحاله کې یعنی دې ورځو کې تاسو ډیر خوشحاله یئ او ډیر ګټې وټې کوئ خو ناجایز ګټه مه کوئ او هغه د دوکې په شکل کې راځي چې ته مطلب دا بل کم ورکې او په خپل عالي زیات و ان نو ورته وایي بیا ورته وایي چې تاسو خو ډېر خوشحاله ځان ګڼئ او ډېر مال دولت مو په دې سره حاصل کړی دی په دې دوکو سره نو و انی اخاف علیکم او زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم محیط دا هغه عذاب دا هغه ورځې نه چې هغه راګیرونکي د ټولو خلکو لره یو خو د قیامت ورځ ده یو دا ده چې په دې دنیا کې چېرته په تاسو باندې د دې قباحت ته وجې نه یعنې تاسو باندې داسې یو عذاب رانیشي چې بس بیا به ټول پکې راګیري یو ختم به مو کي په دنیا کې او په آخرت کې خو به تاسو په عذاب کې راګیرونکي یئ نو دلته کې الله پاک فرمایل ویا قومي بیا ورته بل څه فرمایي ورته وایي چې ای زما قومه اوفوا المکیالا پوره کوئ یعنی ناپ والمیزان او طول بالقسط په انصاف سره ورکولم ټیک کوئ او اخلئ خو په انصاف سره ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مه کموئ د خلکو څیزونه ولا تعصوا في الارض مفسدين او مو ګرځئ تاسو په ځمکه کې د مفسدانو نه د خلکو څیزونه داسې کمون چې هغه مثال یو من روړي او ته یاره دا خو 15 کم یو من دي ولرې تله کې ګراز ورکو 15 کیلو ورته ووالو دړې ورته ووالو 10 کیلو ورته ووالو 2 کیلو 1 کیلو ورته چې ووالو نو تا دوکه وکړه نه چې څومره دی او تا ته تلې څومره وخولو په کومه تله باندې چې ته خرڅول کې هم په هغې باندې واخله او ورته چې بهی دا دومره دی بس سمه خبره ده نو دی به 2 قسمه ګټې کولې یو به په تله کې سړی ووالو او بل بیا ریټ به خپل د مرضۍ چلولو نو دی ړومبۍ خبره دا وکړه چې د خلکو څیزونه مه کموئ په ناپ تول کې چې څوک دله څه شی راوړي لکه تاسو غټ غټ بیپاریانې او تاسو نه یو زمیندار څه شی راوړي او تاسو باندې خرڅ کړي او هغه بنوي او ته چې یار دا دړی کم دی یا 15 سیره یا 2 سیره یا سیر کم دی که نه او دغه پکې بیل مارو کوي مارداړو کوي نو دې ته الله پاک په ځمکه کې فساد مچاول ویلی دي فساد څه ته وایي بې انصافي چې کله شروع شي نو فساد به شروع کېږي دا یاد ساتئ په ځمکه کې چې کله عدل او انصاف ختم شي نو فساد به شروع شي نو دې ته فساد ویلی دی ولی چې جنگ جګړه به شروع شي اوس لکه یو سړی دی یو خو به داسې طبیعت والا سړی وي چې هغه خو یو دکاندار نه لاړ شي او هغه ورته وایي چې یاره بس دا دومره شو بس هغه ښه سړی وي یاره بس ټیک شوه جي او دې زړه کې خوشحال شي چې زه ومې والو سټ کې بل به راشي چې هغه به لږ هوښیار یا به هغه مطلب په کاروبار باندې پوي وي یا یعنی مطلب هغه به کلک سړی وي نو هغه ته چې وایي چې هلکه دا خو 2 سیره کم یا ورته څنګه کم دی ته ما ته ووایه دا نو دی ورته نیښي چې بس ما ته ووایي چې کم دی که خرڅې که کلی خرڅې نه خرڅې نو بس په دې باندې ګرم شي جګړه جوړه شي چې جګړه جوړه شي نو فساد برپا شو یو بل باندې براباندې کی یو بل به پکې ولي یو بل مړ کی زخمیان به کی تاڼې تحصیلونه او دا څیزونه به شروع شي نو فساد هم د دې نه شروع نو دا څه شوه د بې انصافۍ نه به دا فساد جوړېږي او جګړه چې جوړېږي هم د دې خبرو نه جوړېږي چې چا سره بې انصافي وشي هغه شور شغرب جوړ کړي غوبل جوړ کړي په هره محکمه کې چې کله بې انصافي وشي اوس خو بس آسان کار دی که په هسپتال کې مړی وشي بس وروڼه خلک چې کوم دی کټ راوباسي په سړک کې کېږي که چېرته سپی څوک وچیچي بس وروڼه هغه مړي والا کټ راوباسي هغه پر هغه باندې کېږي نو دا د احتجاج یو طریقه نو فساد برپا شو که نه
ولی چې د حکومت کارندو پوره کارونه کو صحیح کارونه کو نوکری کوي تنخوا پوره اخلي د حکومت د طرف نه چې کومې دوايان راځي هغه د پټي خرڅي کی هغه چاله ورکوي نه چاله لګوي نه ایمرجنسي کیس والا راشي او هغه ته چې کوم دی نو هغه دوايان نه ملاويږي نو چې نه ملاويږي د هغه په وجه باندې چې کله هغه مریض ته نقصان ورسي نو هغه بیا احتجاج شروع کی او د احتجاج نه بلوه شروع شي او هغه نه بلوي نه بیا دا نه بلوه جوړ شي چې بعض وخت پکې دکانونه وسوځي پکې لارې موټرې وسوځي او ډېر لوی مصیبتونه تی جوړ شي نو دې ته وایي فساد هغه هر قسم یعنی په ناپتول کې کمې شو یا په ډیوټۍ کې کمې شو خیانت بس چې پس کې چاو کو هغه دغه نه فساد برپا کیږي دلته الله سبحانه وتعالی بیا فرمای بقیت الله خیر لکم دا تاسو چې کوم خدای پاک په دې سودا کې کوم خپل منافع حق لاله خدا نو تاسو لپاره غوړه ده او بهتره ده ګو که هغه لږ ښکاری سړی تا مثال دی وی چې را زمونږه 1,00,000 روپۍ مونږ ته پاتې کیږي نو په دې صبر شي نو دی چې په تله کې سړی ووایي نو 15,000 پکې ورته زیات 15,000 ورته پاتې شي نو دی به هغه لالچ دپاره دغه کار پکې کولو په هغه 10,000 باندې نه صبرېږي دلته کې ورته هغه وایي چې بقیت الله الله پاک چې تاسو له کوم بچت په دې کې درکو تاسو یو شی واخیستو بیا مو خرڅ کو په هغې کې چې څه پاتې شوه ګټه منافع بس دا ستاسو لپاره غوره ده حق حلاله په دې باندې صبر شئ نو فساد به هم نه برپا کېږي او تاسو له به خدای پاک په دې کې یعنی خیر او برکت واچوي خیر لکم دا ستاسو لپاره بهتره ده د دنیا لحاظ سره او د آخرت لحاظ سره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو په صحیح معنو کې په الله او د هغه په رسول باندې ایمان راوړونکي یئ د الله حکم ته که چېرې تاسو تن کې خو نو په دې لږه منافع کې به الله خدای پاک برکت واچوي او په دې باندې راضي شئ دا به ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت غوروالی جوړ شي وما انا علیکم بحفیظ او نه یم زه په تاسو باندې پهرهدار حفاظت کوونکی نه یم ستاسو د عملونو چې تاسو څه کوئ په زور مو د لاسه نشم نیوی چې یاره دا کار داسې مه کوئ ما سره څه حکومت او دغه نشته ډنډه چې د هغې په ذریعه سره زه تاسو سم کړم پیغمبر الله پاک را لېږلی او وعظ نصیحت یې ورته کولو چې داسې مه کوئ وایي زه په تاسو باندې نور پیردار نه یم چې ګینې یاره ستاسو د عملونو حفاظت زه کومه چې تاسو په تنهایۍ کې څه کوئ په یوازیوالي کې څه کوئ په ګڼه کې څه کوئ او په کاروبار کې څه کوئ خو ما درته وعظ نصیحت خپله غاړه بې خلاصه کړو داسې مه کوئ قالو نو دی ورته اوس جواب ورکوي کوم ورته ووایي یا شعیبو ای شعیب علیه السلام اصلاتک تأمرک آیا ستا دا مونځ چې دی تا ته دا امر کوي دا حکم نه ته کوي ان نترکه چې مونږ پرېږدو ما یعبدو آباؤنا هغه بوتان چې د هغې عبادت کولو زمونږ پلار او نیکه د پلار نیکه نه مو چېرته د کومې زمانې نه دا عبادت د دې بوتانو را روان دی او ته چې اوس دا مونځ تا شروع کړی ته مونځ کوې عبادت کوې تا ته دا لار ښایي چې ته اوس مونږ د پلار او د نیکه د مذهب نه واړوه د دې دا مطلب شو نو فرمایي چې شعیب علیه السلام به ډېر ښکلی مزین مونځ کولو اوږده اوږده رکعتونه به یې کول الله ته به ولاړو څنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د نبوت نه مخکې بس الله پاک په زړه کې یو دا هر یو څیز داسې ورباندې بد لګېدو چې دا څه کېږي په دې دنیا کې مکه معظمه کې د الله په کور کې د بوتانو عبادت کېدو او د هغې نه بربنډ طوافونه شروع شوي او طواف په څو د هغې ګډېدل او لاسونه پړکول او سیټیانې واله او داسې به چورلېده او ترپکې به یې والې او دا د هغې طواف جوړ شوی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته کتې نه شو د تنهایي اختیار کا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته ووایي چې ما له بس لږ غوندې خوراک د حق او زه بس چېرته زه چېرته بل ځای کې به عبادت کوم نو غار حرا ته لاړو داسې یو 2 کیلومیټره 3 کیلومیټره کې به دا
وی داسې غار حرا نو بدې او دا نږدو کعبې شریفې سره مکه معظمه کې نه سمه لارم پکې د بیا پکې غر دی نو لکه مثال دا مانکي غر دی دې ته داسې نږدو شي نو دلته کې هغې ته لاړو او هلته کې بیا یو ښکلې غونتې داسې ځای او غار غونتې و بس هغې کې ځان ته ځای به یې داسې لږ صفا کړو بس هلته به ناست و ذکر به یې کولو د الله پاک او چې کوم الله والا په زړه کې یو عبادت راوستو ځکه چې د هغې نه مخکې د ابراهیم علیه السلام دین یو چلېدو او هغې باندې یعنی خلق قایم دایم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خلق پکې داسې وي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او داسې نورم کسانو چې هغې هم د بوتانو عبادت نه کولو او هغې به دا بد ګڼل خو ولې چا دعوت نه چلولو چا باندې غم غرض نه کولو چې دا ته ښه کوې که بد کوې ولې نه کوې ته ولې د بوتانو عبادت نه کوې اصل خبره خو دا ده چې دعوت ته بیا شروع کړي نو بیا ستا مخالفت شروع شي کنې ته چې څه کوې بس خلک وایي مړه خپل کار به کوي بس ټیک دی بس چې څه کوي یا به کوي نو دغه شانته رسول الله صلی الله علیه وسلم بس خپل ذکر اذکار او الله سره مراقبه بو بیا به چې هغه ذخیره ختمه شو بیا به راو شپه دوه درې به کور تېرې کې بیا به چې دا ماغول ولیدو بیا یې زړه اوکتاو شوی بیا به هغې ته وي چې ما داسې کجورې او ستوان او دا چې قسم څیزونه غونځاخي وغیره دا راله تیار کړو بس دا به یې یوړې او ګوتی کې ځان سره به یې یو دغه کې اوبه یوړې او دغه وخت چې څه مشکیزې غونتې او داسې دغه غونتې ټایپ څیزونو نو دا تنهایی د اختیار کړی په دې کې به بیا الله پاک وحی نازله کړه ړومبی وحی اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق دا 15 آیاتونه د سوره علق چې کوم دي نو الله سبحانه وتعالی نازل کړو دغه نه الله سبحانه وتعالی نبوت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عنایت کو نو دلته کې الله او الله وته حکم کو چې بس توس زما پیغمبر او ته دغه چلاوه نو دلته کې دی ورته وایي چې دی ورته دا وایي چې دا ته چې کوم مونځ کې نو ته مونږه دا مونځ تا ته دا خبرې ښایي چې ته مونږه د آبا او اجداد دغه دین نه واړوه او ان نفعل فی اموالنا یا مونږه چې کوم کارونه کوو په خپلو مالونو کې ما نشه څنګه چې غواړو مونږه چې ګټه کوو دا زمونږ خوښه ده چې څنګه غواړو بس هغه شانتې به خپل کاروبار کوو مونږ ته چې څنګه ډېره ګټه میلاویږي هغه مونږ به د خپلې مرضۍ مطابق به چلو مونږ ستا په خبرو باندې عمل نه کوو نو دا رټ جواب دواړو خبرو نه انکار وکړو لومبی د شرک یعنی نه انکار وکړو چې شرک به کوو مونږه د الله سبحانه وتعالی عبادت به نه کوو ولې چې مونږ زمونږ پلار نیکه دی عبادت کړی دی دویم نمبر زمونږ په مالونو کې زمونږ ته حق حاصل دی چې مونږ یې څنګه کوو بس کاروبار دی څوک به څنګه کوي او څوک به څنګه کوي حالان کې دا د انسان چې کله هغه مسلمان شو هغه به د الله د حکم پابندي په جومات کې یعنی په مونځ او بس کې په عبادت کې او په بازار کې په لین دین کې په هر څه کې به په ټولو شعبو کې به د الله سبحانه وتعالی تابعداري کوي خدای دا خبره دواړه رد کړي انک لانت الحلیم الرشید او بس تو چې کوم یې نو ډېر بردباره او نیک چلن سړی بس تا خپل رویه دې بدله که بس مونږ پرېږده په دې خپل حال باندې بس کوه چې ته څه کوې نو بس خپل عبادت کوه ته خو مونږ تا نه منې کوو چې ته څه کوې خو لیکن مونږ ته بس غږ مه کوه قاله نو شعیب علیه السلام خو الله پیغمبر رالېږي دا خو ذمواري هم دغه وه که نه یا قومي ای زما قومه ارأیتم ایا تاسو ګورئ نه ان کنتو کچرې زه علی بینة په یو ښکاره دلیلونو باندې تاسو ته راشم من ربي د خپل رب د طرف نه یعنی تاسو دا وینئ چې زه د خپل رب د طرف نه په ښکاره شهادتونو سره راغلی یم ورزقني منه رزقا حسنا او راکړی شوی دی ماته ډېر ښکلی رزق شی چې دم لکه د الله د حکم مطابق خپل روزګار کولو د هغې نه مخکې او الله هغې کې بس چې کومه حق حلاله نفع به ورکوله نو هغه رزق دته میلاوېدو میلاو شوی ورته نو هغه په هغې باندې قناعت کړو
نو مال خو خدای پاک ډېر پاکیزه او ډېر ښکلی رزق راکړی، تاسو دې ته نه ګورئ چې زه پکې نه د افراد کوم، نه دوکه کوم او نه شرک کوم، نو مال یې الله راکوي. او تاسو وایئ چې نه دا بوتان زمونږ کارونه ټول کوي او دا په دې ناجایز کارونو کې بس زمونږ دا ګټه پټه پرته ده، نو زه خو دا کارونه نه کوم، مال بیا هم الله پاک ډېر ښکلی رزق راکړی دی. نو دا څه وجه ده؟ دوی ته دا خبره پیش کړه. نو بیا هغه ورته څه وایي؟ وما اريد او زما دا اراده نه ده ان اخالفکم د دې چې زه مخالفت وکم الی یعنی ستاسو الی ما انهاکم عنه دا هغه خبرو په باره کې چې په کوم باره کې زه تاسو منع کوم. یعنی تاسو چې زه د کوم کار نه منع کوم نو هغه کار زه په خپله نه کوم. ډېر خلک داسې چې په خپله باندې خلکو ته وعظ نصیحت کوي او په خپل عمل ټول ګډوډي، نو دا ډېره ښه خبره نه. یو داعي سړي لا عالم سړي لا دا نه دي په کار چې یعنی مطلب خلکو ته ښې خبرې کوي او وعظ نصیحت کوي او چې کله بیا په خپله په دکان کینی یا تجارت کې کینی یا چرته بل ځای کې کینی او بیا خپل دغه کوي. نو دلته کې وایي چې زه تاسو د کوم کار نه منې کوم، نو وایي د هغې زه په خپله خلاف نه کوم که نه. ان اریدو نه غواړم زه الا الاصلاح مگر دا چې زه اصلاح وکم مستطاعتو د خپل بساط مطابق د خپل استطاعت مطابق. وما توفیقی الا بالله او نه دی زما دا توفیق مگر د الله په توفیق سره دی، د الله د طرف نه دی. دا زه چې څه کوم نو دا هم زه په خپل یعنی دغه باندې نشم کولی، دا د الله په توفیق او په طاقت سره کول. د هر مسلمان په دې باندې یعنی یقین پکار دی چې زه دې جومات ته راغم د الله راوستم چې ما نه خدای پاک دا ښه کار واغېشتو نو زما نه الله پاک واغېشتو، یا هر نیک کار چې وکړي نو الله طرف ته هغه سپارل پکار دي چې الله په ما باندې دا وکړو. نو دا پیغمبر دی او هغه ورته مخکې دا وایي چې دا زم څه کومه نو دا هم د الله په توفیق او په طاقت سره کومه، دا په خپل طاقت سره نه کوم. علیه توکلتو او په هغه باندې زه توکل کومه، بروسه ده یعنی زما، و الیه انیب او هغه طرف ته زه رجوع کومه. زه هم هغه باندې زما بروسه ده او هغه طرف ته زما رجوع ده، هغه طرف ته زه ګرځم. ویا قوم لا یجرمنکم او ای زما قومه چرته تاسو مجرمان جوړ نشئ شقاقی زما د مخالفت د وجنا. دا تاسو چې زما کوم مخالفت کوئ ان یصیبکم داسې مجرمان چې ورسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح هغه مصیبتونه یا مصیبت په مثال د هغه چې مخکې رسیدلی دي قوم نوح علیه السلام قوم ته او قوم هود او د هود علیه السلام قوم ته او قوم صالح او یا قوم د صالح علیه السلام ته. وما قوم لوط منکم ببعید او قوم لوط خو ستاسو نه څه ډېر لرې نه دی تېر شوی، زمانه هم لږه شوي وه او علاقې هم نږدې وه دوی ته. قوم لوط چې کوم چې ما پرون د هغې واقعه تېره شوې ده په روکو کې او هغې کې الله پاک فرمایلي چې یعنې پوره ځمکه پروټه شوه او باران هم پرې کاڼو ورېدلی نو هغه خو تاسو نه څه ډېره لرې هم نه ده. تاسو چې ځئ راځئ نو د هغې هغه مکانات او هغه ځمکه الټه وینئ، هغه ځای کې چې کوم مردارې اوبه ولاړې هغه هم وینئ او ټول کلي برباد هر څه پراته دي هغه تاسو وینئ روان ویجاړ. وایه تاسو نه څه لرې خو نه دي او لږه زمانه شوې د هغې کیسې هم ستاسو پلارانو نیکیانو ته یادې دي. او د نوح علیه السلام او د هود علیه السلام او صالح علیه السلام غونتې او د دې ټولو قومونو غونتې تاسو ته څه مصیبتونه رسي. زما نور څه مطلب نه دی خو د دې نه منې شئ.
واستغفروا او استغفار کوي یعنی توبه وباسي الله تا معفي وغواړئ د الله نه ربکم چې رب ستاسو دی ثم توبوا الیه نو بیا واپس شئ تاسو هغه طرف ته یعنی توبه چې وباسي توبې سره دا شرط چې بیا باغه دوباره هغه کار ګناه به نه کوي ځکه چې توبه ویلې دي ته چې یو انسان توبه وباسي نو وایي چې الله زمانه توبه زه بیا داسې کار نکوم او ما ته دا مخکینی ګناه معاف کړي نو دې ته توبه النصوح وایي او دلته کې ما ورته دا وایي چې تاسو معافي غواړئ د الله پاک نه او بیا توبه تائب شئ او بیا الله طرف ته واپس وګرځئ او بس د الله په حکمونو باندې عمل شروع کړئ مسلمانان شئ لومبه خبردار شرک پرېږدئ دویمه خبردار چې دا دوکې دړاکې پرېږدئ نصوح کنا دا او دا خو هغه بل ځای نه وي دلته کې توبو الیه هغه طرف ته بس توبه وباسئ کنا ان ربی رحیم ودود بشک رب زما چې کوم دی ډیر زیات مهربان او محبت کوونکی د خپل بندګانو سره هغه بس هر وخت راضي کیږي خو چې تاسو ته بس اوس بخشش ته وغواړئ نو بس الله سبحانه وتعالی زما ډیر بخون کې او مهربان هم دی او محبت هم ساتي خپل بندګانو سره پچا ظلم نه کوي نو دوی ورته اوس بیا څه وایي ګوره دغه مکالمه تېره شوه د پیغمبر خبره ختمه شوه دلته اوس ورته دوی جواب ورکوي قالو دوی ورته یا شعیبو ای شعیب علیه السلام ما نفقه مونږ خو پوه نه شو کثیرا مما تقول په ډېرو خبرو ستا چې ته کومې خبرې کوې که نه وانا لنراک او مونږ وینو تا لره فینا ضعیفه په خپلو کې یو کمزورې سړی ته خو په مونږ کې یو کمزورې سړی او ته چې کوم دی نو مونږ ته داسې خبرې کوې نیغې نیغې یعنې دې ته هغې نیغې خبرې وي چې یعنې ته وعظ نصیحت مونږ ته کوې دې غټو خلکو ته سردارانو داسې خلکو له چې لاړ شي او وعظ نصیحت ورته کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طائف په شران الله ورسا عملي ورسره وکړو په کاڼو یې ایثار نه کړو هغه ویستل خو د کلي نه بیل چې بیا ورپسې ماشومان کوي په کاڼو یې ولي نو دا د ټولو سردارانو د هرې زمانې د خلکو او د غټو خلکو دا کاري چې هغوی وعظ نصیحت ته خو اړو غوږ نه کېدي نو دلته کې ورته فرمایي چې الله پاک فرمایي چې ضعیفه ته په مونږ کې یو کمزوری سړی ولولا رحتک لرجمناک او که چېرې ته زمونږ د برادرۍ نه وي زمونږ د قوم نه وي نو مونږ به ته سنګسار کړی وي چې تا دا نه څومره جرأت دې څنګه وکړو چې مونږ ته یعنې وعظ نصیحت کوې وما انت علینا بعزیز او ته په مونږ باندې څه غالب نه په قوت طاقت کې چې ګینې یاره مونږ سره به جنګ جګړه وکړي یا به مونږ په زور باندې په دې کار باندې آماده کړي چې د شرک نه به مو واړی په زور باندې او یا به چې کوم دی نو څه بل څه عذاب په مونږ باندې راولي نو څه په مونږ باندې څه غالب نه یعنی رسول پاک صلی الله علیه و وسلم خو کله چې بیا الله پاک هغه له قوت او طاقت ورکو مدینه منورې ته تشریف راوړو نو د هغې نه پس چې الله پاک له قوت طاقت ورکو نو د تورې په زور یې سره جنګ وکړو او بیا چې کله هغې د خپل دغه نه نه منې کېده نو خدای پاک هغه ټول په ډومبي جنګ کې په جنګ بدر کې چې غټ غټ کوم سردارانو خدای پاک ختم کړ بیا په دویم جنګ احد کې ډېر مړه شوه خو بیا پکې د مسلمانانو د یو غلطۍ د لاسه چې کوم دی نو لږ نقصان زیاتو شو اوس دلته کې الله پاک فرمایي قال نو شعیب علیه السلام ورته ووایي چې دی ورته اخر کې دومره سخت الټیمیټم ورکړو چې یعنې مطلب دا دی ته که زمونږ د دې قوم او د قبیلې نه وي نو مونږ به ته مو سنګسار کړی وي په کاڼو به مو نه ساویستې وه قال نو دی ورته فرمایي یا قوم ای زما قومه ارحتوی آیا زما دا برادری چې دا اعز علیکم ډیره زیاته طاقتور را پتا سو باندې
من الله د الله نه. تاسو د برادرۍ قوت طاقت منئ خو د الله قوت طاقت نه منئ. ما سره ریسو کم ني، ما سره یو صرف الله سبحانه وتعالی دی. داغه قوت طاقت باندې زما باور سره واتخذتموه او دغه شانت تاسو دی ویلي دی وراءکم ظهریا، یعنی تاسو خو د الله ذات چې کوم دی نو رستو غرزولې دی، هغه مو ایر کړی دی یو قسم. د الله ذات اړو منئ نه، بل دغه بوتان مو مخې ته ایښي دي او د هغې عبادت کوئ او د هغه قوت طاقت تاسو نه ایر دی. دا مخکینی قومونه چې ما تاسو ته کوم یاد کړو، نوح علیه السلام، د هود علیه السلام او دا نور پیغمبران، صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام، دا چا غرق؟ خو الله رب العزت غرق کنه، نو هغه تاسو نه ایر دی. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ان ربي بما تعملون محيط، بشک زما رب چې کوم دې تاسو د ټولو عملونو راګیرون کې دی. څومره چې تاسو اعمال کوئ او څومره ظلمونه کوئ، پس بکه کې فساد برپا کوئ او تاسو وعظ نصیحت او ناورئ، نو تاسو به ډیر زر راګیر کې داغه عذاب. ویا قوم اعملوا على مكانتكم، بس دا د هر پیغمبر اخیری خبره بیا کوم تا چې پای باندې وعظ نصیحت اثر پریدي او هغه په دې باندې راشي چې بس تاسو ژوندې نه پریدو، یا ورته وایي چې بس د وطن نه بهر وباسو، نو بس بیا پای باندې حجت ختم شي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې ویا قوم یو دی ورته وایي چې ای زما قومه اعملوا، تاسو عمل کوئ علی مکانتکم، په خپلو مکانونو کې خپلو ځایونو کې لګیا اوسئ، بس چې نه پرېږدئ کار او دې وخت راغی چې بس زما قتلولو لپاره او زما د رجم کولو لپاره تاسو تیار شوئ، نو بس تاسو خپل عملونه کوئ. انی عامل، او زه به خپل عمل کوم، بس الله ته به جاړم، خپل فریاد به کوم او خپل عبادت به طرف کوم. سوف تعلمون، خو ډېر زر به تاسو دا پته ولګي من یعتیه عذاب یخزیه، چې پچا باندې راځي هغه عذاب رسوا کوونکی. ومن هو کاذب، او څوک دروغجنو، څوک دروغجن دی یا چا دروغ ویلی دي او پچا باندې عذاب راځي، بس اوس انتظار کوئ، ځکه چې هغه ولا بیا اخیری مهلت ورکو چې مطلب تاسو کو اوسم توبه وباسئ. الله پاک غفور رحیم دی، خپل بندګانو سره محبت ساتي، دې په حجت تمام کو. خو یو ته بیا وایي چې بس تاسو وګورئ موږ سنگسار کو کچره ته زموږ قوم نه. دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې ورتقبوا انی معکم رقیب، او انتظار کوئ او زب تاسو سره انتظار کوونکی یم. ولما جاء امرنا، او کله چې راغو زمونږه حکم، نجینا شعیبا، نو مونږه نجات ورکو، بچ مکو شعیب علیہ السلام لرا، والذین آمنوا، او هغه کسان چې هغه سره کوم چا ایمان راوړو، معه هغه سره، برحمت منا، په خپل رحمت سره، په خپل رحمت سره مو هغه بچ کړه د عذاب نه. واخذت الذين ظلموا، او اونی ولشل هغه کسان چې چا ظلم کړو، الصيحه، هغه چغې سره، فاصبحوا في ديارهم جاثمين، نو بس پړ مخې پریوته په خپل کورونو کې بے حرکتا. جبرائیل علیہ السلام الله پاک لولې ګرو او د خار په یو کناره باندې ودرېدو او یو چغه پیوستا، او هغه چغه داسې وکنه چې دوی د غوګونو پردې مشلې د پدې زم بینه راغه، په سترګو باندې بینه راغه، په پوزه باندې بینه راغه، او دا زړه او دا اینه اوچاو دا په خله باندې بینه الټه وکي، او بس زړونه بیکاره شو، بس به حرکته، څوک داسې په مخه پریوته، څوک په یو طرف پریوته، څوک په بل طرف پریوته، لا ختم شو، به حرکته یو قابل خوا پریوته. کعلم یغنو فیها،
لکه چې دی اړو اوسېدلی نه وي په دې علاقه کې په دې کورونو کې او اوازونه خاموشه شو بالکل الا بعدا لقوم الا بعدا او ووري چې لعنت وي لمدينا اغه مدين والو د پاره کما بعدت ثمود څنګه چې لعنت شوی په سمودیانو باندې لعنت شوی په سمودیانو باندې او په نورو قومونو باندې نو داسې لعنت په دی باندې دی تر قیامت پورې په دی باندې په دنیا کې او په برزخ کې او بیا په آخرت کې دا لعنت وي په ځکه چې الله پاک بل ځای کلام پاک کې فرمایي مفهوم دا چې څوک په کفر باندې مړ شو پای باندې د الله لعنت ته د فرشتو لعنت ته او د ټول مؤمنانو او د ټول انسانانو لعنت دی نو دلته کې الله سبحانه وتعالى آیت اشاره فرمایلا چې بھئی داسې حالت کې دی لمرغ راغو چې د کفر په حالت کې دی د دنیا لاله نو بس اوس همیشه لپاره د لعنت مستحق دی جوړ شو الله سبحانه وتعالى دې زموږ نه په خپل درجه قبول او منظور کړي یا الله کړه دې په معنا او په مفهوم کې زموږ نه کمې زیاتې شي معافرات وکړي موږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې یا الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفا یاب کې څومره قرضداران دي قرضونه نه اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات دي تا ته معلوم دي الله د خپل غیبي خزانه وته پوره کړي د حق او حلال او د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي یا الله مونږ سره رحم کرم والا معاملې وکړي زمونږ آبا او اجداد چې څومره مخکې وفات شوي دي یا را څومره چې اوس مړي شوي دي د دوی ټولو مغفرت وکړي او مونږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي د ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکړي او نیک عمل یې کړي صالحان یې کړي زمونږ اهل و عیال سره او یا الله چې څومره کافران دي ته هدایت نصیب کړي که هدایت قسمت کړي نو تباہ او هلاک کړي په آخر کې الله زموږ د عظیم شان کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.